او که چا سره د سود مال وسي نو د هغې طریقه داره ده چې وایي چې دا به ځان نه څنګه ختموم یاره جي زما سره خو 1 کروڑ روپۍ دي د سودو او 1 لاک روپۍ دي نو یاره جي دا به وسي چل کړو فقهاو د دې طریقه دا ښوولې ده بس په یو لار باندې ځه ارتاوې کا خو شاته ورته ګوره مه چې چا راواغستې هر چا چې راواغستې ستا نه کیسه ختمه او اچا چې ومونتې نو هغه ته خو یې پته نشته چې دا څه حساب دی یا یې راواله یو فقیر سړي دی ورکه چې غریب دی لیکن دې فقیر ته به دا نه وایي چې ماماجي ما ته دوا وکړه تا له ما 1 کروڑ روپۍ درکړې که دوا دې پرې وکړه چې وایي چې یاره کاکاجي ما ته لږه دوا وکړه تا له ما چې دی صدقې پیسې درکړې چورلټ کافر بیا د پکې څه نشته چې دوا دې وغوښته پیسې دې ورکولې څه درته نه وایي خو که دا دې وایي چې دعا راته وکړه هغه درته دعا وکړه نو بیا کافر بیا دې په اسلام کې څه پاتې نه دي اسلام نور آسان شي نه دی بس دا یو غرب کوي دا ختمېږي اودس په معمولي بادو سره زیات خلکو څومره مضبوط اودس کړی خلک په الله سره خبرې کوي جمعات ته پرې راځي او په دومره معمولي بادو سره هر څه دوړي دا ایمان او د اسلام یو ډېر کلک څیز دی لیکن دا په معمولي څیز سره ځي نو که تا د سود د پیسې وله ورکولې او د هغې فقیر ته پته وه چې دا مال د سود دی او تا ورته ووایي چې یاره فقیره یاره کاکا دا مال واله ما ته دعا وکړه او دې فقیر ته پته وه چې دا د سود مال دی او ده تا ته دعا وکړه فقیر هم کافر دی تم کافر یې په دواړو ښځې طلاق دي دا مسله زما نه ده دا مخکې فقهاو کړې ده څوک پرې د هغه کې چا شک نو بیا نورالانوار وګورئ ښه نورالانوار والے لیکلي چې دواړه کافر دي او نورو فتاوو هم لیکلي دي لکه تمرتاشي والے لیکلي دي اکفار الملحدین والے لیکلي دي او دارنګې نورو فتاوو لیکلي دي شرعي دوره د مولانا ګل محمد صاحب پښتو کې دغه څوک یې ګورئ هغه هم لیکلي چې سړی ورسره کافر کېږي بیا ښه د سود په مال باندې دعا کول نو سړی د اسلامه خارج دی